بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اس دی آیات کی ترغیب دے تابعداري دے پیغمبر تا ذکر دے پنځو صفاتو دے نبی ګوره دې صفات والا نبی دې د تابعداري پکار ده. لقد جاءكم پتاقی سراغله تاسو ته رسول پیغمبر د یو صفت دویم من انفسکم ستاسو د جنس نه ده. انفس معنا دا ده چې عرب دی عرب په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم د نسب صفت یو کوم حدیث کې مرازی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله اصطفى کنانا من ولد اسماعیل او اصطفى قریشا من کنانا او اصطفى من قریش بني هاشم او اصطفاني من بني هاشم. دا شان نبی صلی الله علیه وسلم وی انی من نکاح ولست من صفاح. زما ټوله سلسله پاک چلی دلې زما په پلارانو او نیکونو کې څوک د زنا نه دی پیدا ټول د نکاح نه پیدا دي اوچت نسب دی. اب دې کې خطاب دی هغه مشرکانو ته عربو ته چې من انفسکم ستاسو عربو کې الله راولېږلو. یا دې کې خطاب دی ټول انسانانو ته بیا به انفسنا مراد جنسی جنس من انفسکم معنی ستاسو د جنس نه را لېږلی دا معنا زجاج کړی هغه خطاب آیات کې ټول انسانانو ته ده او مقصود پکې عموم بعثت رسول الله ده. اب دې کې راجح اولنې قول له ځکه په دې آیات کې مقصود اثبات د رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم او عمومیت نه دی غرض بلکې غرض د آیات احسان او فضل له په عربو اخرنه نبی الله په عربو کې را ولېږلو په کار دا دی چې دې نعمت شکریا ادا کړو په د باندې ایمان راوړي. کو ایمان پرانوړو بس په خپل به الله ول سزا ورکړي. عزیز علیه ګران دې په د باندې ما عنتم خبره چې تاسو په مشقت کې چي اېدا نبی دې حکم تاسو ته نه کوي چې پاغي کې مشقتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له اختیار په دوه کارونو کې ورکړی شوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم په کې آسان غوړه کړه او حریص علیکم حرص کوون کې ده پستاسو په ایمان چې تاسو الله دل ایمان درکې دنیا او آخرت کې مدوانه خکی. حرص ویل کی شدت الرغبه فی الحصول علیه سخ رغبتی داغی په حصول کې. بالمؤمنین رؤوف الرحیم او په مؤمنانو باندې شفقت کون کې ده رحم کون کې ده. رافت عبارت ده سعی
فی ازالت الضرر کې کوشش دا کوي چې کوم شی تاسو له ضرر درکوي هغه لرې کړي. او رحمت عبارت دی عن السعي فی ایصال النفع، کوشش دا کوي چې تاسو ته فایده در ورسوي. بالمؤمنین رؤوف رحیم. فإن تولوا، اوس خطاب دی نبی ته، که چرته دیو مخ واړو اے نبی پروا یې مه کوه. فقل نو تو ویا حسبي الله، بس کافي دی زما الله، زه ستاسو نه نه یېرېږم. لا اله الا هو، نشته دی حقدار د بندګۍ مګر دا یو الله دی. علیه توکلت، په دې الله ما توکل کړی. وهو رب العرش العظیم، او دا الله تعالی مالک دی د العرش العظیم، د عرش لوی، او د هغې مالک دی. نو زه ستاسو د مخالفتونو سره پروا ساتم نه. سورة یونس په ترتیب د قرآن کې 10 سورت ده، او په ترتیب د نزول کې دا نازل شوی پس د سورة اسراء نه. دې نه مخکې سورة الاسراء. او دې سورة یونس ته سورة یونس ځکه وایي چې په دې کې د یونس علیه السلام واقع ذکر شوی، د هغه د قوم توبه ایستل او توبه قبلېدل. دا سورة یونس هم مکی سورت ده، او دا د محققین علماء قول له. هم بعض علماء په کې قول دا کړی چې بعض سورتونه په کې مدني دي، لیکن محققین وایي چې نه، سورت دا مضمون دلالت کوي چې ټول مکی ده. ربط د دې سورت د مخکې سورت سره هغه دا ده، مخکې سورت کې امر په براءت، مشرکان نه براءت وکړه او د هغوی سره جهاد وکړه. په دې صورت کې د هغې علت او وجه بیانوي چې دوی د غیر الله عبادت کوي او دا عقیده ساتي چې دا ګنې شفعاء دي د الله په نسبان دی. دویم هلته صدق د رسولو په ذکر د اوصافو په اخر کې 5 صفات د نبی بیان کړو. دی صورت کې جواب دے پاول کی اکان الناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم. مکه مشرکانو چې کوم اعتراض دے شبهات دي داغي جوابونه مو کی. هم مقصد د صورت یا دعوه د صورت، اهم مقصد د صورت تقریر اصول العقیده، تقریر دے داغا اصول دا عقیده او اثبات د توحید دے، د رسالت دے، د باس بعد الموت دے. باغی باندې بدلائل عقلیه راوړي، محضه اعترافیه به راوړي، او څونه انواع د شرک چې دي په هغې به رد وکړي. شرک فی التصرف، شرک فی العلم، شرک فی العبادة، دعاء، او تقریبا 20 زواجر به ورکړي منکرینو د توحید ته او د رسالت او د قرآن او بعث بعد الموت ته. دویم دفع شبه المشرکین،
مشرکانو چې کوم اعتراضات دي د هغې جوابونه به کوي هغه به کې وکړي په اول کې صدق د قرآن دی به جواب دی د هغې د مشرکانو ځای په ځای به ورسره وایو بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را دا حروف مقطعات دي تفصیلی بیان په سورۃ بقره په ابتدا کې شوی هذه سورۃ کې را ذکر کړه الف لام را لکه دې کې ذکر د ربوبیت د الله هغه ته تقریبا 15 کرته با په دې صورت کې الله ربوبیت ذکر شي الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم تلک کی اشاره دغه سورتونو ته چې دینه مخکې نازل شوی یا تلک کی د الف لام را ته اشاره وکړه به معنا ده چې دا الف لام را حروف التهجی دا آیاتونه دي د کتاب حکیم انا قرآن د دې نه جوړ دی کنه راشي مقابله وکړی شي مقابله نشي کولای دلیل دی دا الله کتاب دی نو تلک آیات معنا دا حروف التهجی د دې کتاب جنس دی دا غینه جوړ دی او چې مخکې سورتونو تشبیه معنا ده تلک د مکه سورتونه چې دینه څونه نازل شوي دي آیات الكتاب د آیاتونه د کتاب دي الکتاب کې الف لام د پاره د کمال له الحکیم حکیم صفت د کتاب یا خو حکیم په معنا د حاکم سره والا معنا د فاعل معنى الحاكم على الكتب بالتمييز الصحيحة من محرفها دا په مخکینو کتاب باندې حاکم دی دا غیر صحیح او د محرف تمیز کوي لکه قرآن کې مائده کې تیر شو مهیمنا علیه دا غیر محافظ دی نو دام دقه شو کله په معنا د فاعل سیواله فیصله کوونکی په مخکینو کتابونو یا حکیم په معنا د محکم دی او احکام معنا دا ده چې دا مضبوط کتاب دی هر څونه زمانه په تیری شي په دې کې تغییر او تبدیل ناراضي لا تغيره الدهور یا محکم معنا دا ده چې بری دی د کذب او تناقض نه محکم دی معنا بالکل مضبوط دی کذب پکې نشته تناقض پکې نشته دا غي نه بری دی یا بل معنا دا د سلورما حکیم په معنا د ذل حکمه دا سي کتاب دی چې خاوند د حکمتونو دی ځکه دا مشتمل دی په قسمه قسم حکمتونو چتو حقائق اکان للناس اوس دې آیات کې موقف د مشرکین ذکر کوي د دعوت د قرآن سره سبب د نزول امداو کله چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږلو
نو د نبی صلی الله علیه وسلم انکار وکړو او ویل الله اعظم من ان يكون رسوله بشرا الله ډیر اوچت شان والا دی د دینه چې داغه رسول دی انسان چې په شان ته محمد صلی الله علیه وسلم الهدار نبی را لېږي الله د آیت نازل کو اکان للناس ای خلق د پاره عجیب دا خبران اوحینا الى رجل منهم چې موږ وحی کړی دی یو سړي د هغوی ته د تعجب کې دی یو انسان دی د یو جنس نه موږ ورته وحی وکړه ان انذر وحی مو ته په دې وکړه ان انذر الناس چې یاره ورکړه خلکو لره انذار څه دی کافران مشرکانو لره چې دا کفر او شرک هم پرېږدئ کني الله به عذاب درکړي وبشر الذين او زیر ورکا کسانو ته چې ایمان راوړې ان لهم قدم صدق زیر ول ورکا پدې ان لهم چې دې مؤمنانو لپاره قدم صدق اوچته مرتبه ده عند ربهم پنځ رب دې قدم صدق کنایه ده سابقة ومنزلة رفيعنا قدم اصل کې ویل کی اندام مخصوص تا خدلته قدم عبارت وګرځاو د سبق مخکیواري نه مرتبه نه هغه به د خپل په ذریعہ باندې سړی مخکې کیږي دا دغه اعلی ده او اضافت قدم صدق تا اضافت د موصوف ته صفت تا مسجد الجامع دا یو معنا شو دویم معنا دا ده چې نه دلته د اضافت موصوف ته صفت دا اضافت د قدم صدق تا اضافت مسبب ته سبب تا قبیله د اضافت د مسبب سبب ته او بده کې تنبیه ده الله تعالی دی له د اوچته مرتبه چې ورکړي ده دا په سبب د صدق د اقوال د دیو او افعال د دیو نیتونه د دیو معنا شو ان لهم قدم صدق دې لپاره مخکېوالی دی په څه وجه صدق په دې وجه چې دوی څه اقوالو کې په نیتونو کې افعالو کې صادقو ایو معنا شوه دویم معنا علماء دا کړی چې قدم صدق نه مراد اجر حسن دی ان لهم قدم صدق یقینا د دې لپاره ښایسته اجر دی پنځ د رب د دیو سبب د اعمالو د دیو قدم صدق نه مراد هغه اجر حسن شو چا معنا د قدم صدق نه مراد رسول الله ویل ده ان لهم قدم صدق یقینا د دې لپاره مخکتلون کې د رښتیا او چې محمد رسول الله ده او مخکې زی په حوض باندې به ولاړی دې مؤمنان انتظار وکړي ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون هبه ګورا اننذر الناس انذار مقدم کو بشارت درستو کو ځکه بشارت په دې صورت کې کم ده په نسبت د انذار په دې صورت کې انذارات ډېر دي اشارات کم دي تغبرات الاستهلال وي او یا انذار د قبيله د تخليه نه ده بشارت د تحليه نه ده تخليه مقدمه په تحليه دا معنا ویلو ازاله ما لا ينبغي مقدم ده په مرتبه کې
على فعل ما ينبغي. إن ربكم الله قال الكافرون نواي كافرانو ابے گورا ننظر الناس کیوں گو رہی منذر به ذکر نکو او مبشر به اغا ذکر کو ان لهم قدم صدق اغا ذکر نکو دا پار دا تعمیم دا غی او دیر پار چیرہ دا کافران ویری کی حق طرف متوجیش نوائی کافران ان هذا یقینا دا قرآن یا دا نبی لساحر جادوگر دے مبین خکاران ازا کی زمین راجے کا دے قرآن تا ساحر مبین خکارا دے ولی انسان ځان ته سم دوار راکاږي او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په ایمان باعث کوي. بیا دا توصیب د کافرانو د قرآن په سحر مبین دلالت کوي په دې د مشرکانو په زړه کې د قرآن عظمت او وقت پروت و او منلې چې دا معجز دی څوک مقابله نشي کولی. د دې وجې نه دا خبره وکړه هبه دی چې دا قول کړه لسحر مبین یا په سبیل رزم نه مړه داسې به پیری خبرې دي اس پیدا پکې نشته او یا دا په مقام د مدح کې کړه دیوانه مفسرین اختلاف ده دې مقصد دا ده چې سحر مبین دی معنا کلام مزخرف حسن الظاهر ظاهر خدب لیکن په حقیقت کی باطل ہے اس پیدا نشتا او یا کمال فصاحت وجنا سو کو سم مقابله نشي کولای ان لهم قدم صدق عند ربهم. هبه دا آیات دلیل په دې چې مکه مشرکان منلو چې په دې سحر کې اثر شتا حقیقت نه منکر نه منلې ځکه د قرآن تشبیه غي څور کوله او د قرآن او د نبی په بیان کې اثر ده. ان ربکم الله الذي خلق السماوات اوس دلایل ذکر کوي د الله د قدرت رب دې د مکه سره ده چې مخکې الله تعالی د مکه مشرکان نه ذکر کړم چې دا محمد رسول الله راغی تعجب یې وکړو څنګه بن محمد رسول الله د الله رسول کی اوس دلته الله تعالی د دې دا تعجب ختمي داغي جواب کوي دی آیاتونو اصل کې جواب دی داغي د تعجب خدا په دوه خبرو له ختمي یو دا ده چې ګوره دا عالم اسنه ده پیدا دې یو ذات شتا قاهر ده قادر ده او داغه حکم بنافذي په امر او په نهي دا بکې دا بنکې. دویم داغه نرستو به انسانانو ته یو ورځ به د پاره د حساب کتاب چې هغه د قیامت ورځ د مرګ نه بعد برا پورته کیږي تیر پاره چې مؤمن ته اجر ملاوي شي کافر ته عذاب ملاوي شي. دا دوه خبرې ضروری دي نو چې کله دا دوه ضروری دي نو اول ثابت ان ربکم الله سر اوله خبره دې عالم یو ذات شته هغه وکړه به اور پسیل الی مرجعکم جميعا چې دا دوانم اومنل نو خامخه الله نبی علی کی کنه ولی تعجب تاسو کوي هغه مرزي ده
یقینا رب ستاسو الله الله دې هغه ذات چې پیدا کړی اسمانونه او ځمکه په مقدار د شپږو ورځو کې. مقدار ځکه وایو دا شپه او ورځ خو د پیدایش د اسمان نه وروسته جوړه شوې ده، په وخت کې خلا نه وه که نه. ثم استوى على العرش، بیا الله تعالی استوا کړی د پارش. سورت اعراف کې هم تیر شو د هغه د شان څنګه لایقي. استوا معلوم ده، کیفیت مجهول ده، الله ته بسپارو. یدبر الامر، تدبیر کوي الامر د ټول کار. الامر کې الف لام استغراقي ده، مانا نظام هم ټول هغه چلایي، مخلوق بل چاته نه دی حواله کړی. ما من شفیع، نشتره څوک شپارس کوونکی، من زیات کو د پاره ده استغراق، هیڅوک شپارس نشي کولی الا من بعد اذنه، مگر پس د اجازه د الله نه. الله ته اجازه وکړه ټیک ته، چې الله څوک پورې اجازه نه کړي څوک شپارس نشي کولی. ذالکم الله، دې دلایل والا تعالی صفات والا الله دې، ربکم چې ستاسو رب دې، فاعبدوه التفرید په دلیل د هغه عبادت وکړئ که نه. افلا تذکرون، دون نصیحت نه کار نه لئ، لږ سوچ او فکر خو کوئ که نه. ښه ته پته ده چې الله قادر دی په هر شي. بیا هم بعید ګڼئ چې ولې پیغمبر به څنګه نبي رالیږي، دا الله به څنګه موږ ته بشر نبي رالیږي. چې قادر یې منې خو دا مو منه که نه. الیه مرجعکم، او دی الله تعالی ته ورتګ دی ستاسو جمیعا د ټولو. وعد الله، وعده کړی د الله تعالی په وعده کولو. حقا معنی وحقه حقا، او دای رښتونی کړی د پرشتنوالي. انه یبدأ الخلق، یقینا د الله اول پیدایش کوي، ثم یعید، به دوباره پیدایش کوي. لیجزی الذین آمنوا، انه یبدأ الخلق دلیل شو د هغې دپاره که نه. اول ځل پیدا کړی نو دوباره به هم دې راپورته کړي، ګران خو نه ده. حکمت ذکر کوي د قیامت دې لپاره چې الله بدله ورکړي هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی او عمل یې کړی نیک بالقسط. بالقسط په عدل قسط دی، جنت دی، ځکه هغه ځای د قسط دی که نه. یا با سببیه ده، بالقسط په سبب د قسط، په دې سبب چې دی ایمان راوړی و، توحید یې قبول کړی و. او هغه کسان چې کفر یې کړی د هغوی دپاره څښل دي من حمیم د ګرمو اوبو نه، وعذاب علیم، عذاب درناک دی بما کانوا یکفرون، سبب د هغه چې دوی کفر کړی. اکثر د عذاب څه سبب ذکر کوي، جنت څه سبب نه ذکر کوي، ولې جنت د الله فضل دی. او عذاب څه سبب ذکر کوي چې الله ظلم نه دی کړی. څوک نه وایي چې الله اوس ظلم وکړو، نه نقصان نه دی. والذي بل دلیل، الله هغه ذات جعل الشمس ضیاء، ګرځولی نور ضیان رڼا والا، والقمر سپوږمۍ نورن رڼا والا. دې کې تنبیه ده او استدلال دی الله په وجود. او ضیاء ویل کی چاته، انشا معنا پیدا یې کړو. ضیاء ډیر رڼا والا، ضیاء یا جمع د ضوء ده، یا مصدر د ضیاء د ضاءنا، ضاء یضوء ضیاء. ها که جمع معنا والے او که مصدر معنا والے، ودلته مضاف حذف ده. ذات ضیاء، خاوند رڼا والا، رڼا یې پکې چولې ده. اول قمر نورا معنا ذات نور، ولی
نور نن تاسو په ځمکه کې پیدا اخلئ کارونه پکې د ورځې کوئ د سپوږمۍ د رڼا نه خپله پیدا الی اوی جمل والا وی تخصیص د شمس بضیاء کو ځکه هغه قوي دی او کامل دی په نسبت د نور او تخصیص د قمر په نور سره کو ځکه دا اضعف دی په نسبت د ضیاء بل وجه دا ده که دواړه برابر شي بیا خو شپه ورځ پته به پکې نه لګېږي معلوم شو چې د نور رڼا تیزه ده وقدره او مقرر کړی دا هر واحد هو کی ضمیر هر یو ته راجع کا منازل په خپل پړاوونو هر چا خپل خپل منزل دی سپوږمۍ خپل منزل اتیش منزلونه د هغه دي او د نور د پاره خپل منزل دی 12 برجونه دي کال کې پاغي باندې نور ورزي حمل ثور جوزاء سرطان اسد سنبله میزان عقرب یا دې وخت کې اوس تخلق وي کنه قوس جدي دلوا حوت جنوري فروری مارچ اپریل هغه منزلونه شو هغه د هر برج کې 2 منزل دي او ثلث منزلین دي پاکې نور زی او دا سپوږمۍ په دې برجونو کې دا کم چې منزلونه دي اتیش پورا کوي کله چې میاشت 10 وي 2 شپې میاشت نه کار کوي پټي او چې د نه شته یو شپه پټه شي هلته بیا کار شي دوانو ته ضمیر راجع کا او چا ضمیر راجع کړی سپوږمۍ توقدره منازل لتعلموا در پای تاسو پیش یاد د سنین پشمار د کلونو والحساب په حساب هذا کلونو انور سره معلومي حساب پس پکمې معلومي نه دې پیدا کړی الله تعالی دا شین الا بالحق مگر پرشتیا اسی ندی پیدا حکمت پر الله پیدا کړی دي دا انسانان د الله عبادت کوي إلا بالحق معنى خلقا متلبسا بالحق ومقترنا بالحكمة البالغة ديك دنا يو حكمت هذا بريليان واي لولاك لما خلقت لبلاك تنوي پیدا اجهان بمنوي الله ادامه ندي پیدا کړی رسول خپل شان دې په خپل ځای کې او غلو خو به کې نه کې الله اسمانونو ازمکه د توحید لپاره پیدا کړو يفصل الآيات تفصیل سے بیان آیاتنا لقوم يعلمون خدا قوم د پاره چې څوک پوهیږي ان في اختلاف الليل والنهار یقینا په اختلاف د شپې او د ورځې کې وما خلق الله اختلاف مکتر شو کله تور شي بل رڼا شي یو غټ شي بل ورکوټه شي یو بل بسیزي او هغه چې الله پیدا کړی پاس مانونو زمکو کې دا څونه مخلوقات چې دی آیات لقوم یتقون په دې کې نقشته د الله د قدرت دا قوم د پاره یتقون چې د الله نه اریږي قوم یتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وزيدين رستو أقول اختلاف الليل والنهار ذلت يتقون ويلو كنا تقوى والا وسورة بقرة كويلو لقوم يعقلون
هلته ان في اختلاف الليل والنهار په اخر کې څه ویلي لقوم يعقلون سورة آل عمران کې ویلي لقوم يذكرون لأولي الألباب دلته تعریض دی په مشرکانو چې ګوره په دې آیاتونو باندې دی فایده وانه غستله د دې لپاره په کار و چې فایده اغستې وي نو لقوم يعلمون اویلو چې ځان یې پوه نه کړو نو اشاره شو دې ته چې دې کې دا تقوا ځکه رانله ليعلموا ان بعدكم عن التقوى چې ته پته ولګي چې تقوا نه الله تاسو ځکه لري کړی چې په دې آیاتونو باندې تاسو پیدا نه دا غستلې پیدا به هغه چاته ورکی چې چا کې تقوا وي نو سوچو کوي په دې کې فکر وکړي التا عام تعریض په مشرکانو نو ځکه التا لقوم يعقلون لأولي الألباب ويل إن الذين لا يرجون لقاءنا دغه زجر د سره تخویبنا بیان د احوال الکافرانو ربط د مکه سره ده مکه دلایل لاړو په صحت قول الله قادر ذات ته هر چی باندې قادر ده قیامت حق ده نو زدين رستو تفصیل کی چې په قیامت او په توحید څوک ایمان راوړي څوک ته کوپر کوي دا غي وضاحت کوي یقینا کسان لا يرجونا چې عقیده نه ساتي لقاء ناز من د ملاقات لقاء مراد څه دی د قیامت پر ورځ الله ته ورزم لا يرجون په معنا د خوف سره یا په معنا د عقیده سره او خوشاله دي په ژوند دنیا او اطمئنوا بیا او تسلی حاصل کړي د په دې دنیا ځان له خوشالي نه ده بلکې زړه سکون هم پاغي حاصل کړي اس ټول شهوات هغه په دې کې منحصر کړي او کسان هم عن آیاتنا غافلون چې زموږ د آیاتنا غافلین بے خبر دي بے پروا دي غافل معنی بے پروا نو اولئک ادوار قسمت طبقه مأواکم النار زید دی ورده بما كانوا يكسبون په سبب دای چې دیو کوم عمل کوي کوم اعمال کوي داغي پوجا ورت الله بوزي ما كانوا يكسبون من تلك الاعمال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم وزیر ده یقینا کسان چې ایمان راوړي او عمل کړي نیک يهديهم ربهم او برسي الله دیو جنت تا بی ایمانهم په سبب د ایمان د دیو چاته تجري من تحت النار داس جنت تا يهدي رسيب رب د دیو په سبب د ایمان د جنت ته چې بيږي بلان د داغینه نهرونه فی جنات النعیم په جنتونو د نعمت کې وي ابي ایمانهم کې به سبب شو کنه انا بسبب ایمانهم دنیا کې دی ایمان راوړو آخرت کې الله جنت ته ورسو یا د عبید پر د استعانت والا مجاهد معنا کړي بی ایمانهم په سبب د ایمان دیو نه په استعانت د ایمان دیو ولې قیامت پر ورځ به د ایمان دی د پر نه ای دا یې پوجو پولیس سرات تیری کی جنت ته ورځي ابن جریج وای دا عمل به ته په خسته شکل کې راشي خسته بوی وتی زی قبر نه چر پاتې کتاب ول راشي زیره ور کوي کنه وته ته څوک دا وته زستا هغه عمل به ورنا شي
جنت ته به بوزي کافر ته عمل بد شکل کې راشي دعواکم فیها آواز کول دی فیا پدی جنت کی بسبحانک اللهم فمانا یومانا دادا چې ګوره عبادت به الته صرف دا کلمې نور عبادت بنئ سبحانک اللهم بس دا اذکار بکی پنیت عبادت دعواهم معنا د عبادت یا یو بل ته چې आवाज کینو الفاظ به سبحانك اللهم استعماله ته معنا ده وتحيتهم فيها او ملاقات کول دیو فيها پدی جنت کې بسلام یو بل ته یو بل څه چې کله مخامخ شي کنه یو بل ته مبارک دي سلام به وته کوي واخر دعواهم او اخرنی خبره کله خوراکو کی مجلس نه پاتېږي تحیین رستو اغدان الحمدلله رب العالمین حمدنا دی الله لرا رب د عالمین حمد سبحان الله به وي خو تکلیف به ته پکې نه زی په اسانه به ادا کوي لکه چې موږ تاسو څنګه سا ادا کوو ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم هم الزجر ده او بیان د نعمت ته الله په خپل مخلوق باندې خیره ولا نقبل دعا ولا قبل هدا دینه څه مراد ده نیو قول دا چې ناس نه مراد عام انسانان دي مشرکان دي که کافران دي او مقصد په آیات کې بیان دی د نعمت الله رحمت الله په انسانانو به معنا دا ده